الله الرحمن الرحیم. نن ډیره د خوشحالۍ موقع ده، د خوشحالۍ ورځ ده. زه د خپل سیټ نه د پاکستان ټول عوام ته خاص کر خپل د بورډ بازار څومره تاجران دي د خیبر پختونخوا دې ته مبارکباد پیش کوم. پاکستان زنده باد. 14 اگست مناو خو موږ د 14 اگست هغه خوشحالي زموږ ته نه محسوسېږي. زموږ ملک آزاد هغه څه نه دی څنګه چې موږ 14 اگست ازادي کوو. دا ملک د کلمې نه دی آزاد، دا ملک د کلمې په دغه آزاد شوی دی او موږ وایو چې دا هم څه زموږ د مشرانو سوچ و چې په هغه طریقه دا ملک وچلیږي، قانون یو شي دغه یو شي. نو د دې دپاره موږ چې دی د جهر کوو، خلک روزي، عوام روزي. موږ وایو چې دا زموږ ملک په صحیح طریقه باندې آزاد شي. او دا غلط مهنګایي خو دونه ده چې روزګار نشته دی، کاروبار نشته دی، هر څه ټپ ولاړ دي، پراپرټۍ ولاړې دي، روزګار بند دی، کارخانې ودرې دي، بجلی نشته دی ملک کې، روزګار نشته دی، یو شی هم نشته دی په دې ملک کې. نو موږ د حکومت نه د وفاق حکومت دی، دا وفاق چې صحیح وي نو ټولې صوبې به ورسره خوشحاله وي. چې کله وفاق صحیح نه نو ټولې صوبې نه خوشحالېږي. چې مشر ټکي نو کشران هم ورسره الله پاک سیټ ساتي. نو زمونږ دا توقع د وفاق نه چې د دې عوام دپاره څه وکړي، د دې ملک دپاره څه وکړي، نو انشاءالله تعالی زمونږ د ملک هم په ترقۍ شي او زمونږ د عوام هم خوشحاله شي. بېشکه کوم چې ژوندي قومونه دي هغه خپل ازادي ورځ منځي. زه په دې ورځ 14 اګست نن 77 زمونږ یوم ازادي ده، د الله تعالی انتهایی دا یو غټ نعمت دی ازادي. زه یم چې دغه ازادي زمونږ د پاکستان په هر پدې کال باندې منځو. خو دغه یو میسیج زه تمام محبت الله پاکستان الله ورکوم چې زموږ څومره پاکستانیان دي چې د دې ورځې قدر وکړي. زموږ ټول پاکستانیانو ته پته چې نن 77 یوم ازادي ده او دا زموږ لپاره ډېر د فخر خبره ده چې موږ یو آزاد ملک پیدا شوي، یو آزاد ملک اوسېږو. د میډیم ډېر مشکور یو چې الحمدلله موږ سره دونه تعاون کوي او زموږ اواز رسوي. نن ماشاءالله زه په خپلو تاجرانو باندې فخر کوم چې د تاجر انصاف او زمونږ په یو کال باندې په زرونو خلک راووتل، په زرونو دکانداران راووتل او د خپل ملک سره د 14 اګست په جوش او خروش سره مناو کو. زه وایم چې نن دوی ته خراج تحسین او مبارکباد په دې کامیاب ریلی باندې ورکوم او لار روان هم دي ماشاءالله خلک. زه دوی ته سلام پیش کوم. زه یم چې دا هغه خلک چې کوم دي یکه دوکه خلک چې په دې ملک غداران دي، دا د هغه خلکو په مخ تماچه ده چې نن الحمدلله وګوره په زرونو خلک د سرونو سمندر په بالایسار او پاشنغرۍ او په مختلف بازارونو کې ولاړ دي چې هغه خلک هم پروپاګانډي کوي. نن د هغه خلکو هغه ټولې خبرې ختمې شوې الحمدلله. ټول د صوبې د پاکستان عوام او تاجران د خپل فوج د خپل پاکستان سره شانه بشانه ولاړ. بسم الله الرحمن الرحیم. کارما صاحب گل مرکزی صدر پاسبان پاکستان کا. میں یہاں پہ جناب شاہد خان تاجر انصاف کے پریزیڈنٹ کے ساتھ موجود ہوں اور کمبائنڈ ہم نے ایک ریلی نکالی. آج کے اس یوم آزادی کے حوالے سے ہم اپنے پاکستانی قوم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاک مٹی، یہ ارض ہماری ہے اور انشاءاللہ اس کے ایک ایک انچ کے لیے ہم اپنی جانیں تک گنوا دیں گے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے. ہر پہلو پہ، ہر جگہ پہ اور ہر وہ میلی آنکھ کو ہم انشاءاللہ پھوڑ دیں گے جو پاکستان کے اداروں کی طرف دیکھتے ہیں، جو پاکستان کے سرزمین کی طرف دیکھتے ہیں، جو پاکستان کے عزت و ناموس کے ساتھ کھیلتے ہیں. ان بیرونی ایجنڈوں کو ہم انشاءاللہ العزیز تختہ دار تک پہنچائیں گے اور نشان عبرت تک بنائیں گے. جی میں صدر ذاکر خان تاجر انصاف اور پاسبان سے ضلع پشاور کا نائب صدر. جی بالکل ہمیشہ کی طرح اس سال بھی تاجر انصاف نے اور پاسبان نے جس طرح یہ آزادی ہم کو ملی ہے، ہمارے بڑوں نے جو شہادتیں دی ہے، جو قربانیاں دی ہے، جو مشقتیں اٹھائی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کی جو شہادت ہے وہ رہے گا نہیں جانے دیں گے. اور انشاءاللہ اس کی یاد میں ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آزادی محسوس کر کے وہ خوشی مناتے ہیں. اور میری طرف سے تمام اہل وطن کو جشن آزادی بہت بہت مبارک.